الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیز الله گران خان ام پی ای پی کې پور السلام علیکم. زه د خپل چیرمن جناب عمران خان صاحب، د خپل صوبایي صدر جناب پرویز خټک صاحب او خپل خوږ مشر او د صوبې مشر جناب محمد خان صاحب او مراسد صاحب ته زما دا درخواست دی چې په پاکستان کې څونه ایجنسیانې دي، اوله د زمانه شروع کی او تاسو د انکوایري وکړئ. اوله زمانه شروع کی چې د الیکشن نه مخکې زما سره 100 دي، یوازې زمانو زما د خاندان په نوم ښځه د بچي دي، که زما د ښځې د رونو او که زما د تره د زامنو، زما د خوریو، زما د خویندو چې په نومه مې په لاړو لوني نو د هغو د هم انکوایري وشي. که هغو سره داسې بې ټایمه پیسې راغلې به دې د 2013 نه د وسه پورې نو د هغه د انکوایري وشي. که هغو تاسو له ځایه در نه کړو دغه به هم په ما پسې حسابي. وګورئ چېرې زما څونه جایداد سوی شوی دی، څونه پیسې زما سره په بینکونو کې دي. که ما خو تاسو ته وي چې څونه زما په لاړه نون خاندان د هغو د بینکونو وکتلی شي، د هغو جایدادونه دې وکتلی شي، که هغه زما هر څوک پوه شوې، که د تره زوی، د خورۍ، خور، ورندار، د ښځې ټبرو، زما د اوښو، د دې ټولو د انکوایري وکړی شي. د هغې نه پس زما تاسو ته درخواست دی چیرمن صاحب، تاسو که ما پې چې دې خلاف اوله انکوایري وکړئ بیا ولالو ټیکټ ورکړئ، ځکه چې دا ما پې اولني دي، دی بیا چې پیسو ته وګوري دی تښتي. ولې زموږ حکومت ختم شو؟ دا د هغې لوټو د لاسه. نو زه پی ټي آی کې چې کومې لوټې دي، چا چې کرپشن کړی دی، که هغه ایم پی ای دی، که ایم این ای دی، او که منسټر دی، او که هغه سینیټر دی، که هغه هر څوک د دې خلاف سخته انکوایري وکړي د هغې نه پس ولې بیا ټیکټ ورکړه. که چاله ټیکټ ورکړې زما به تاسو ته درخواست وي چې سم خلک را مخکې کړه چې هغه په ایماندارۍ چې د سنټ ووټې نه یې خرڅ کړی او نه یې د ټیکهدار نه کمیشن یې اخیستي، نه یې خپل سکیمونه خرڅ کړي. د هغو ټوټل خلاف انکوایري وکړه چې د سره دا مال د کوم دی، او دا هم پکې وګورئ چې د بهر ملکونو کې که هغه اوله به زمانه شروع کړي چې ایم پی ای، ایم این ای، منسټر، ایم این ای، سینیټر دی په بهر ملک کې څونه جایدادونه کوي، څونه کاروبار دی، څونه د خلکو په نوم باندې کاروبار کوي، یا به د په پاکستان کې د خلکو په نوم باندې د دوستانو، د رشتهدارانو، د وراره، د خورۍ، د تره د زوی، د ماما د زوی، اوله به زمانه شروع کوي د هغو په نوم باندې څونه جایدادونه پوره کړي دي، چاله یې سهولت ورکړئ. ناوله دا وکړئ، د هغې نه پس وله ټیکټ ورکړئ، که نه هسې نو بیا چې خان صاحب که تاسو په اپوزیشن پورې نښتې نه، د هغې د خدای پاک هم بیا ستاسو نه تپوس کوي چې آیا ستا په پارټۍ کې هم داسې کرپټ خلک وو او تا ته یې پته وه تا پې اکشن نه دی اخیستی. نو ډېره زیاته مهرباني دا داسې چې څوک اوري، زما درخواست دی چې دا